د حق معیار چې دی او حق فرس او د اهل الحدیثو تاریخ او د مقلدینو تاریخ دا ځکه بعضې خلک هغې د عوامو خلکو په زړونو کې غلط شبهات اچوي. بعضې متعصبین خلک، جاهلان خلک هغې د ځان نه څه پروپیګنډې کوي اهل حقو پسې. یو په هغې کې دا پروپیګنډه ده چې 1857 نه مخکې د اهل حدیثو وجود نو. دا خبره ذره بره حقیقت نه لري او بلکې دا د حق او د انصاف نه لري خبره ده، بلکې دا په تعصب او په جهل بنا ده. اصل کې دا خلک د اهل الحدیثو په معنا نه پوهېږي چې اهل حدیث څه ته وایي. اهل حدیث معنا دا ده چې په حدیث باندې عمل کوونکي، په قرآن او په حدیث باندې عمل کوونکي. په دې معنا سره خوا که هغه مطلب دا دی علم لري او که علم نه لري، خو چې د الله د نبي په حدیثو باندې عمل کوي بس دا اهل الحدیث دی، اهل سنت دی. امام اهل سنت والجماعت امام احمد ابن حنبل داغه قول دی ابن جوزی په مناقب الامام احمد ابن حنبل کې صفحه 209 کې هغه ذکر کوي بصاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث. اهل الحديث زمون په نسبت باندې هغه څوک دی چې هغه په حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې عمل کوي، دا اهل الحديث دی. او د دې مقابل کې اهل الرأي دی چې هغه د حدیث باندې عمل نه کوي بلکې د حدیث په مقابله کې د امام رائے او مجتهد رائے په سيزي او قیاسات په سيزي. اهل حدیث چې دی اهل سنت دا ټول صفتی نمونه دي. احادیثو کې د طائفه منصورم ویل شوی دا، طائفه ناجیم ورته ویل شوی دا چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې همیشه زما د امت نه یو جماعت پیدا شي چې هغه په حق دین باندې رواني او لا یضرهم من خذلهم. څوک چې دې ته نقصان رسوایی د دې غواړي نو دې ته به نقصان نه رسوي. او دارنګې دا به تر قیامت پورې په حق قائم جماعتي. د دې طائفه منصوره او طائفه ناجیه او حق جماعت چې د مصداق محدثین او ائمه د انګريز د راتلو سلګونه کالونه مخکې هغه اهل حدیث ښودلی دی. امام احمد ابن حنبل، امام بخاری، علی ابن مدینی او داسې په زرګو ائمه او محدثین هغې دا خبره کوي چې د دې مصداق اهل الحدیث دي. د طائفه منصوره مصداق اهل الحدیث دي. لکه معرفت علوم الحدیث د حاکم دویم جلد کې هغه په دې باندې ښه تفصیل کړی دی. دارنګې فتح الباری 14 جلد کې په دې ښه وضاحت کړی دی. دارنګې نور کتابونو په دې باندې. نو یو عام سړي ته هم دا پته لګي چې اهل الحدیث چاته وایي. د حدیث تابعدار، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو تابعداري کوونکي. په دې معنا سره تمام صحابه کرام اهل الحدیث دي. په دې معنا سره تمام تابعین او محدثین اهل الحدیث دي. بلکې قیامت پورې چې کوم خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث تابعداري کوي دا په دې طائفه کې داخل دي. د اهل حدیثو تاریخ د هغه وخت نه دی چې کوم وخت نه چې حدیث دي، کوم وخت نه چې قرآن دی، کوم وخت نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت شوی دی، د هغه وخت نه اهل الحدیث دي. شاه ولی الله رحمه الله حجت الله البالغه کې او الانصاف کې لیکي الفرقه الناجيه هم الاخذون في العقيده والعمل جميعا بما ظهر من الكتاب والسنه. فرقه ناجیه هغه ده چې هغه په عقیده او عمل دواړو کې د کتاب او د سنت د ظاهر تابعداري کوي. دا اهل الحدیث دي. د دې نه علاوه مختلف ډلې دي امت کې رایج شوي دي چې د هغې تاریخ وګورئ نو دارنګې د 1867 نه مخکې د دیوبند تاریخ نشته چې د دیوبند د مدرسې بنیاد ایښودل شوی، د هغې نه وروسته دیوبند تاریخ شروع شوی دی. او بیا دا فرقه دیوبندیه مزید فرقو کې بیا تقسیم شوی ده. په دې کې حیاتیان شته، مماتیان شته، نقشبندي، چشتي او مختلف نظریات او اعمالو والا خلک دي پکې. او په دې کې داسې خلک هم شته چې د یو بل په نظریاتو او عقایدو کې مختلف دي. الحمدلله اهل حدیث چې هر ځای کې وي، د دنیا په هر ګوټ کې وي،
په عقاید او نظریاتو کې او منهج کې ټول یو شان دي د هغې یو منهج دی د کتاب او د سنت دارنګې نو دا خلک د دې تاریخ د دې نه مخکې نشته شاه ولی الله رحمه الله محدث دهلوي 1732 کې 1932 کې حج لتلو او هلته کې مشهور محدث اهل الحدیث سلفی امام ابو طاهر محمد ابن ابراهیم نے حدیث دکړه او به ویل چې موږ خو اوسه پورې خپل عمر په دې کې تیر کو چې قال ابو حنیفه وقال ابو یوسف امام ابو حنیفه داوی او صاحبین داوی په دې کې زموږ وخت تیر شو دینه بعد به موږ ان شاء الله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وایو د قیل او قال نه بعد موږ به قال رسول الله وایو او چې کله د خپل استاد نه را رخصتېدو نو استاد ته وی ابو طاهر محمد ابن ابراهیم محدث سلفی هغه ته وی نسیت کل شیء حفظته فی هندوستان ما چې په هندوستان کې کمی خبره یاد کړې وي هغه مې نن ټولې وغورځولې او ير مې کړې ما په هندوستان کې آرا د رجالو یاد کړیو قیاسات مې یاد کړیو د حدیث جوابات مې یاد کړیو نن ما حقیقت پیژندو اوس دې نه بعد چې زه هندوستان ته لاړ شم نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا و پڑھاوم دا 1732 کې دا هندوستان کې وګوره د حدیثو بنیاد شاه ولی الله یې ښودلی او ته 1857 نه مخکې نو نستانه غټ کذاب دروغجن بې ایمانه نشته چې ته دا دروغ وې او دا پروپیګنډې کې دارنګې د دیوبند بنیاد چې دی دا د انګریز سرکار سره په دوستانه تعلقاتو باندې جوړ شوی دی ته وګوره د دې کتابونه حاشیه سوانح قاسمي وګوره د مولوي محمد قاسم نانوتوي چې د انګریزانو سره د هغې څومره تعلقات و تذکرة علماء هند فارسی کې د هغې په 21مه صفحه باندې وګوره دارنګې جمعیت علماء اسلام چې په نوم باندې کم تنظیم دی د دیوبند شاخ دی د دې بنیاد چې دی حکومت د برطانیې ښودلی دی نو دارنګې دا شبهات د خلکو زړونو کې اچوي او کله دا وایي چې مونږ ډېر یو دنیا کې زمونږ اکثریت دی ځکه مونږ په حقه باندې یو نو دا همیشه د باطل پرستو خلکو یو شبهه ده چې د خلکو په زړونو کې دا شبهه هم ورچي چې لکه زمونږ کثرت دنیا کې ډېر دی او مونږ ډېرو او مونږ کې علما ډېر دي داسې علما چې هغې د حلول عقیدې لري هغې د وحدت الوجود عقیدې لري هغه د جهم او د معتزله عقیده لري نو هغه علما هغې له څه اعتبار دی چې هغې د بدعاتو او د شرکیاتو عقاید لري د هغې له څه اعتبار دی د هغې کثرت له څه اعتبار دی ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنین الله فرمایي تاسو د جماعت ډیروالی تاسو له هیڅ پیدا نه درکوي اگر که ډیر زیات شي وان الله مع المؤمنین او الله د مؤمنانو ملګری دی کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله دا تاریخ گواه دی چې لږ جماعت د حق پرستو ډیر کرته په ډیر باطل پرستو غالب راغلی دی ډیروالی له اعتبار نشته الله فرمایي ولكن اکثر الناس لا يعلمون اکثر خلق بعلم دي واكثرهم لا يعقلون ولكن اکثر الناس لا يشكرون وان كثيرا من الناس لفاسقون اکثریت په دې دنیا کې وقلیل من عبادي الشکور الله فرمایي زما په بندګانو کې حق پرست او شکرګزار خلق دنیا کې لږ خلق دي نو ډیروالی له اعتبار نشته بل دا چې ګوره د دې مقلدینو مثال د کوي د چیندخانو دی دی بار دنیا څه لیدلې ده چې بار دنیا کې اهل حدیث اهل حق د قرآن او د سنت منونکي ډېر دي او که دا مقلدین مبتدعین ډېر دي دا خو بس دغه هندوستان او دارنګې پاکستان او په دې ملکونو باندې خلک قیاس کوي نو اکثریت له اعتبار نشته حق له اعتبار دی حق جماعت تابعداري پکار ده او جهاد او دعوت هغه جهاد او دعوت ته چې علی منهج النبوتی دا چې هغه جهاد چې هغه سمرني هغه دعوت چې هغه سمرني دی له اعتبار دی اصل اعتبار عقیده لري چې عقیده د توحید دی صحیح وي سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې روانه د الله تعالی توحید منی الوهیت توحید فی الاسماء والصفات او ځا مبتدعين په توحید فی الاسماء والصفات کې ټول گمراه دي د حق نه وتی دي ټول د جهم او د معتزله او د ماتوریدیو په نقش قدم باندې روان دي
کم چې د سلفو توحید دی، کم توحید چې انبیاء مرسلینو پیش کړی دی، هغه توحید دې سره نشته. څنګه دا حق پرست شو چې د یو سړي بنیاد او بیسک خرابي چې هغه عقیده د توحید ده، د چا په عقیده کې چې د وحدت الوجود عقیده وي، د حلول عقیده وي، د جهم او د معتزله عقیده وي، د مرجئه عقایدی پکې نه، هغه حق پرست کې دي شي لکه سوچ پکار دی. د چا په اعمالو کې چې بدعات او شرکیاتي سوچ د نصوص په مقابله کې خپل آرا او اجتهادات د علماء او د مولیانو پیش کوي، د مشرانو پیش کوي، هغه په حق کې دي شي کلا وحاشا. په دې باندې دوکه کېدل نه دي پکار. اگر که تعداد یې ډېر شي، ولن تغني عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان الله مع المؤمنین. کثرت له اعتبار نشته، دې له اعتبار نشته چې موږ دا وکړه هغه مو کړه.